أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. نانی درس کی انشاءاللہ العزیز سورۃ رعد پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 17 18 دو آیاتونه چې دی نو هغه به ویلی کېږي. اوس ننني درس کې الله جل جلاله د حق او د باطل چې دی نو هغه مثال ذکر کوي چې حق او باطل چې دی نو هغه مثال څنګه دی. نو الله رب العزت چې نو هغه پرونی آیات کې هم ذکر وکړل او ننني درس کې دی آیات کې هم وس الله پاک د حق او د باطل چې نو هغه مثال په دی اولنی آیات کې ذکر کوي او دویم آیات کې بیا الله جل جلاله د مسلمان او د کافر چې نو دا هغه ذکر کوي تذکرہ کوي. نو الله رب العزت فرمایي د حق مثال چې دی نو هغه په شان د باران دی چې کله باران چې دی نو هغه وورېږي نو باران د ورېدلو سره چې دی نو هغه خوړونه او نالۍ او کندې او دا راوځي. نو کله چې دا خوړونه او نالۍ راوځي نو بیا نالۍ او دیه چې نو هغه او دیتون دا د وادي جمع ده او وادي ویلی کېږي چې دی نو هغه ځای ته چې په کم ځای کې اوبه بهیږي. الله وایي دا بقدرها دا په خپل چې نو هغه اندازې د خپل قدر په خپل اندازه باندې چې نو پیمانې سره دا وبهیږي. نو بعضې خوړونه غټې چې د هغه ډېر وبهیږي بعضې تنګې چې د هغه په هغې حساب سره دا کېږي. بعضې ځای کې اکثر باران ډېر زیات وشي چې که خیال مو کړی دا سیند بالکل ټول سیند خړ چې دی نو هغه راوځي. څه ځایونو کې چې نو هغه باران وشي چې نو هلته خوړونه او نالۍ راوځي بعضې ځایونو کې چې نو هغه وشي په هغې کې راونوځي. نو الله رب العزت وایي دغه د بره نه چې کله باران وشي نو اوس د باران کېدلو سره خو دا ټول وبهیږي دی چې نو هغه راشي. نو چې کله دا خوړ راوځي کنده راوځي نالۍ چې دی نو هغه راوځي سیند راشي نو د دې بیا چې نو هغه دوه کیفیت دی د اوبو. یو په دې کې خالص اوبه وي چې د هغه د انسان دپاره د څاورو دپاره د فصلونو دپاره نفع بخش وي او پیدمن وي. نو هغه اوبه ورو ورو په دې ځمکه کې په ښکته کوشش کوي د هغه په ښکته چې نو هغه جذب کېږي او کم چې په دې باندې زګ او چې نو خړه خشاکه وغیره چې نو هغه راشي نازوړ کې راوړي دا شیزونه نو دا د پاسه چې نو هغه په دې اوبو د پاس راځي. نو اوبه ډېرې وي قیمتي شیز دی خو دغه اوبه او قیمتي شیز دا لاندې بهیږي او دا خړه خشاکه نازوړ کې او زګو دا که خیال مو کړی نو د اوبو د پاسه چې نو هغه روان وي. نو الله رب العزت وایي دغه شانتې چې نو هغه مثال د حق او د باطل دی. حق چې دی نو هغه به ډېر وي حق چې دی نو هغه به مضبوط وي قوي به وي نفع بخش به وي. اگر چې دی نو هغه په څه وخت کې د دې د پاسه چې دی نو هغه څه شي باطن چې دی نو هغه غالب شي او باطل چې دی نو هغه بیرته پاسه شي خو د باطن دغه غالب کېدل او د پاسه کېدل دا ارضي طور باندې دی. ځکه د حدیث مبارکه کې راځي صحیح بخاري صحیح مسلم چې نو هغه دواړو روایت دی نو بایک راځي د الله پیغمبر فرمایي مفهوم دا دی چې حق دا به تر د ورځ د قیامته پورې چې نو هغه قایم او دایم وي. زما د امت نه به یو داسې ډلې چې د هغوی به په حق باندې چې دی نو هغه د ورځ د قیامته پورې چې نو هغه ولاړي. نو چې کله د ورځ د قیامته پورې نو حق به قایم او دایمي او هر چې باطل دی کفر دی شرک دی د هغې چې څومره هم اقسام دي نو دا ټول به خلکو ته داسې لکوټې غالب ښکاري خو بیا به د هغې نه وروسته ختم شي.
د دغه ځای نو هغه لکوټ نور وضاحت کتاب التفسیر کې امام ترمذی رحمت الله علیه چې نو هغه او د قشانت امام مسلم رحمت الله علیه چې نو هغه هم ذکر کړی حدیث مفهوم دی نو پای کې هغه لک وضاحت نور کړی دی د حق او د باطل د مثال الله پیغمبر فرمای وې د دې مثال چې نو هغه په مثال د باران دی اوس چې کله باران وشي نو لاندې بیا د ځمکې چې نو هغه درې قسم ځمکه وي یو قسم ځمکه چې نو هغه وي چې هغه ښکلې مټه خخ کلی خاوري نو چې کله په دغه باندې باران وشي نو د باران د کېدلو سره دغه خاور چې نو ځان ته هم او بجذب کې راکاږي او د خپل سره ځان سره چې نو هغه باندې کم کرونده چې وشي نو هغه هم راوټو کې او راوي خېږي نو دغه شانتي انسانانو کې هم دي بعض انسانان هغه دي چې کله دوی آسماني علوم وਹੀ چې نو هغه علم او تعلیم راشي نو دغه علم دغه وਹੀ چې نو هغه ځان تراکه کې ایمان راوړي دغه اعمال صالحه قبول کې پاغه دغه علم حاصل کی د بذات خود هم فائدہ ورکي او د بیا دغه علم چې نو نشر او اشاعت کې مخې ته چې نو هغه نور خلکو ته ورکي نور خلکو ته رسي نو داوی ته دي هم فائدہ کیږي نو څنګه چې د غولنې قسم ځمکه بهتره ده د قشانت چې نو هغه د قسم خلک چې نو هغه هم بهتر دي دویم قسم ځمکه چې نو هغه د الله پیغمبر فرمای هغه ده چې د ځمکه چې نو هغه صرف ځان ته چې نو هغه جاذب ځان ته چې نو هغه سره کاږي او برا کاږي بذات خود د ځمکې له فائدہ ورنه کې د دین باندې سکر کرونده چې نو هغه فصل یا چې نو ګولونه یا بل یو شی چې نو دا خو پیراونه ټوکیږي البته د ځمکه او بجنه نو هغه راکاږي نو چې کله دا اوبه راکاږي نو دا مخکې یا د چینې په شکل کې یا د کوهي په شکل کې یا په بل یو شکل کې خلکو له چې نو هغه فایده ورکوي خلک په خپل استعمال ساورولې ورکوي نور چې نو هغه پټي په بیا برخور پیږي نو دویم قسم خلک هغه دي چې کله دوی ته آسماني علوم قرآن احادیث د چې نو هغه میلاو شي دوی باندې راشي دوی ته چې نو دغه تعلیم ورکړي شي نو د په ذات خود خزان له دغه فایده وانه لي خود دغه علم دغه علوم دا ازده کې نور خلکو ته چې نو هغه رسي نو دغه خود دغه فایده ونه شول لکه څنګه چې وړاندې صورت کې و خو نور خلک راضي او دغه مسلې دغه علم دغه پوهه چې نو هغه اصلي او دریم قسم د الله پیغمبر فرمای هغه ځمکه چې هغه شړ او بنجر وي مونږ چې ورته چې نو هغه سوایو شګلن ځمکه وایو نو اوس دغه کاړ ځمکه نو هغه داسې وي چې داغه نه دا اوبه په خپل ځان ته راکاږي او نه په هغې باندې څه فصل وغیره چې نو هغه راوټو کېږي بلکې که خیال مو کړی په هغې باندې چې دا اوبه وورېږي څنګه بره اسمان نه راځي دغه شان د هغې نه خوشي چې نو هغه روانې اوځي نو چې کله اوځي نو بیا د هغې نه لږ ټوټې ساعت باران چې ورنېږي چې هغه ځای خلک لږ وکړي جو لاندې بیا سور کمر پروت وي وجه کړه ځمکه چې نو هغه پرته نو الله وایي بعضې کسان هغه دي چې دوی باندې آسماني علوم د قرآن احادیث بیانېږي دا هر څه ورته کېږي خو د مثال د هغې شړې ځمکې دی په در راځي ورېږي او سیده ځي د زړه چې دی نو هغې قبلوي نه د بذات خود پیدا ورکړي او نه د نه چې نو هغه بل چاته پیدا میلاو شي نو ځکه الله وایي د هغه چې نو داسې وشي ومما یوقدون علیه فی النار او بیا الله رب العزت فرمای او د قشان د دې به مثال وي په شان چې نو هغه د هغه زیورات د هغه سوزن د چې دغه په ور باندې خلک چې نو هغه ولي کوي لکه سره زر شول سپین زر شول پیتل شول تانبه شول سیلور شول نو اوس دا شیزونه چې نو هغې نه کله خلک کالی جوړوي یا د دغه نه چې نو لوښي جوړوي یا نور څه سامان چې کله د دغه نه جوړېږي نو که خیال مو کړی دا خلک په ور باندې ونیسي نو کله چې دا په اور باندې ونیولی شي نو په دې کې چې کم کوټې کمه ګندګي نو هغه بله بمبړقۍ وهي د هغه راخوټ کېږي د پاسه شي او کم چې اصل مصرم او قیمتي شیز وي نو هغه لاندې پاتې کېږي الله وایي دغه شانتې مثال چې دی نو هغه د حق او باطل دی دوی چې کله راشي نو باطل دا په عروج کې وي دا د پاسه وي خو دې چې نو هغه بې فایدې شي لږ ساعت بعد چې نو هغه وله کم کاریګري هغه وله پوکې ورکړي جو اخوی ورواړئ وج اخوا چې نو هغه ارتاو شي او کم چې خالص سونه او خالص شیز وي کار آمد او فایدهمند وي هغه پاتې شي الله وایي دغه شان حق چې نو هغه به پاتې کېږي دا کار آمد دی نو ضبط ویلې کېږي زکته رابعه ویلې کېږي منتفخا مرتفعه د پاسه چې نو هغه کم پې راشي دقې ته ویلې کېږي یوقدون دا چې نو په معنی د ګرمولې سره او حلیه ویلې کېږي چې نو هغه کالي ته متاع ویلې کېږي چې نو هغه سامان ته
الله وی کذالک یضرب الله الحق والباطل الله چې نو هغه د قشانتي حق او باطل چې نو هغه بیانوي حق باندې قائم او دائم اوسېږي خیر که حالات چې نو هغه مخالف وسمت باندې چې نو هغه چلےږي سو وخت د پاره چې نو هغه تو مغلوب شي خو دغه مغلوب کېدل چې نو هغه سدي څه خبره نه ده دا به ارزي تور باندې چې نو هغه وی بیا به ورسته دغه باطل نه الله رب العزت فرمان دی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا د ټینګ باندې دی به الله پاک لري کوي البته انسان الله پاک ګوري چې دې سکے فاما زبد فيذهب جفاء الله وی هر چنه نو هغه زګ دی نو هغه لاړ شي وچ شي و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض او هر چا هغه شي چې کم خلکو له فائدہ ورکې نو هغه پزماکه کې حصار شي كذلك يضرب الله الامثال دغه شانت بیانې الله پاک مثالونه للذین استجابوا لربهم الحسنى ما قبل سره رب ته مناسبت ما لاول کی وی آسان او واضح دی دینه مخ کې الله پاک د حق او د باطل مثال ذکر کو وز پدې ځکه الله پاک د اهل حق او د اهل باطل چې نو هغه نور مزید ذکر کوي تذکرې کوي الله وی کم کسان چې دا غوی د الله رب العزت نو هغه خبره اومنله الله حکم اومنلو د الله چې نو هغه د وحدانیت کلمې ویلو د رسول د رسالت اقرار وکړلو اعمال صالحې چې نو هغه په زیر اورلو نو دغه خلکو د پاره الحسنى جنت دی بهتري ده د دې لپاره دنیا هم غوړه ده د دې لپاره آخرت هم دی د دې په دنیا کې هم د راحت د چین او د سکون ژوند وي په قبر کې به ورته هم د راحت او د چین او د سکون ژوند وي محشر کې به ورته هم او بیا به جنت کې همیشه د لپاره الحسنى د دې لپاره بچنانو هغه بهتري او جنت چې هغه همیشه د لپاره والذین لم یستجیبوا له او الله پاک وي هغه کسان چې چا د الله حکم اونې منلو کلمې ونولې د الله چې نو هغه د وحدانیت اقرار ونکړو د پیغمبر رسالت ونه منلو یی دا وکړل خدای کې باوجود د الله د پیغمبر نافرمانی چې نو هغه کوي نو دی او خاص کر کافر لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله دغه نافرمانی په وجه دا د دومره لوی نقصان چې نو هغه خپل وکړلو کچرته د دې انسان د پاره چې نو هغه پزماکه کې چې سدي دا ټول هر څه چې نو هغه د پاره شي دا زمکه چې نو د مشرق نواله تر مغربه پورې د جنوب نواله تر شماله پورې د زمکه چې نو هغه د تل نواخله او د اسمانه پورې دا ټول زمکه چې نو هغه د پاره څنګه سورته ال عمران کې تیر شي ولو د سرو چې نو هغه شي لو ذهبا الله وی کدا ټول د سوشي وسره څومره قیمتي شي دی نن سبا دغه یو توله چې هغه په 255 264 یا 54 یا 250,000 کا 2.5 लाख روپۍ چې هغه یو توله الله وی کده دا ټول کل دنیا چې هغه بیا الت راوړي او دغه چې فدیه ورکې لفت دو به الت سوره ال عمران کې الله پاک وی لا يقبل هرگز بددنه چې هغه قبول نشي او دنیا کې آسان کار دی کلمه وایا لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار وکا او بیا دغه ورسته دغه کلمه ته چې هغه 20 مزيدي بیا خو لاول دا په آخرت کې رچا کې دی نشي الله وی کې شي هم او د خپل عذاب په بدل کې چې هغه ورکي دنه بهر کې چې هغه قبول نکړي شي اولئک لهم سوء الحساب الله دغه خلکو د پاره چې هغه بد حسابي علامه ابراهیم نخعی رحمت الله علیه فرمای سو الحساب چې نو هغه دادی چې اي حاسب الرجل چې د سړی سره چې نو هغه داسې حساب وکړي شي چې دا هغه سره پای کې ذره برابر گنجائش ونه شي حدیث مبارکه کې راځي باب الحشر کې غالبا چې نو هغه روایت ده امام ترمذی رحمت الله علیه چې نو هغه جلد ثانی کې ذکر کړی حضور علیه الصلوۃ والسلام فرمای من نقش هلکه بل روایت کې چې هغه راشي من نقش عذب چا سره چې حساب کتاب وکړې شو جان بین چې نو هغه وکړلې شو دا سړی هلاک شول نو الله رب العزت وای د دې سره بچ دې نو هغه څه کولای کیږي لو اولایک لهم سوء الحساب دې سره بسخ حساب چې نو هغه به کولای شي و مأواهم جهنم او د دې زه او ټکانه چې نو هغه به جهنمي و بئس المهاد او هغه ډېر بد زه چې نو هغه دی الله دې زموږ دا غي نه حفاظت چې نو هغه وکي انزل من السماء بیا اغرا ورول د اسمان نما ان اوبا فصالت بیا چې نو هغه اوبیدلې اودیتن خړونه ولې
بقدرها په خپل اندازه سره فاحتمل پس بیا اوچت کړلو السیل سیلاب خړ زبدن چې نو زګرا بیا د پاس راتلونکې و مما او لاغسن یوقدون چې دی ګرمۍ یعنی په اور باندې علیه پاغه باندې فنار په اور کې ابتغاء حلیت د پاره چې نو هغه د جوړولو د کالی او متاع یا د سامان زبدن زک د مثله پشان د دی کذالک د قشان یضرب الله بیان الله پاک الحق حق لرا والباطل او باطلو فاما الزبد بیا هر چیز زګ دی فیذهب هغه لاړ شي جفاء وجشي واما ما ينفع الناس او هغه چې فائدہ ورکي خلکو ته فیمکث نو هغه پاتې شي فی الارض پس مکه کې کذالک د قشان یضرب الله الامثال بیان الله پاک مثالنا للذین استجابوا دای کسانو د پاره چې حکم ومنلو لربهم د خپل رب الحسنا حسنا بهتری د جنت دی والذین کسانو لم یستجیبوا چې حکم ومنلو له دا غین د الله لو ان لهم کچرش دا غی د پاره ما اغس فی الارض چې پزمکه کې دی جميعا ټول ومثله او پشان د دغه نور هم معه دا غی سره لفتدوا به او هغه په خپل فدیه کې ورکړي د خپل خلاصي کې ورکړي هغه اولئک لهم نو د دې کسانو د پاره چې نو د سوء الحساب بد حساب سخ حساب ومأواهم او زید دی جهنم دی وبئس المهاد او هغه ډیر بد زیده